مرګرو په پیښور کې د فرست ایئر سټوډنټ د خپل دوست د لاسه قتل شوی دی. په تاکال کې یو هلک خودکشي کړې ده. یو کور ته ښځې غلې ورغلي د لکونو روپو سونی وړې ده. یو په نشه کې د شرابو په نشه کې یو کس د پولیس اهلکار کور ته ورغلی دی. په تاکال کې پولیس مقابله شوې ده. د رهزنۍ په مختلف واقعاتو کې خلکو نه پیسې موټرسایکلې او نغدي روپۍ اخیستې شوي دي. ټولو واقعاتو تفصیل درکو. پیلنۍ واقعې تفصیل څه داسې دي چې د انقلاب تاڼې پولیس ته وینا وشوه. اطلاع ورته میلاو شوه چې زندې سر سید آباد سره دغلته په ټوک کې لک لاش پروت دی. کله پولیس ورغله نو دا یو ځوان زلمی هلک و، نامعلوم کسانو وژلی و. پولیس وایي بیا وروسته د لاش شناخت چې وشو نو هغه علي شاه ولد شیر علي دا مقتول دا د غریب آباد اوسېدونکی و. د ده پلار پولیس ته ویلي چې دی پرون په 25 دسمبر باندې خپل دوست افتاب سره د کور راوتی او بیا لاپته و. نو دی وایي چې یاره د ده دا زوی علي شاه چې کوم مړ دی دا خپل دوست افتاب وژلی دی. دا دویم واقع چې مو تاکال علاقه د تاکال پایان دلته اخلاق ولد خیر الله سکن افغانستان حال تاکال پایان د خپل په کور په بیټک کې ځان ویشتي د خودکشي کړي. د پولیس وایي دا واده شوی هلک و. دغه ځای نه پولیس شواهد هم را یوځای کړي دي او پولیس وایي د دې فیملي هم دې ته ویلي چې د خودکشي کړي د خو دې حوالې سره بیا هم پولیس دریافت هم شروع کړی د لاش پوسټمارټم دپاره مردخانې ته هم لیږلی دی. څنګه چې په ټول ملک کې دنیا کې مختلف ملکونو کې پرون د کرسمس تقریباتو خوشحالیانې وې د هغې اخترو د عیسایانو. دغسې یو کرسچن دی پولیس لاین کې هغه د شرابو نشه کړې وه او په نشه کې د یو پولیس والا کور ته ورننوتې دی بیا نیولې دی پولیس ته یې ورکړې دی او د کرسمس دا پیلنۍ شپه بېګا په حوالات کې تېره کړې ده او د خلاف اف ای آر هم درج شوی دی. د اورمړو تاڼې حدود دی واغمانان ولی آباد دلته نامعلوم کسانو د امجد علي په کور باندې ورغلي دي ډزې کړي دي. امجد علي شدید زخمی دی دا بېهوشۍ حالت کې اسپتال کې پروت دی او پولیس د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. دغسې د غربۍ تاڼې په حدود ډاکټر یونس چوک کې رهزنانو په رڼه ورځ باندې د اسف الله نه موبایل اغشتی دی او تښتېدلی دي. پولیس په دې کیس کې د نامعلوم رهزنانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. تاکال پایان جهانگیر آباد کې یو پولیس مقابله شوې ده. د پولیس وینا ده چې دې ته اطلاع میلاوه جهانگیر آباد قبرستان کې رهزنان ناست دي. کله چې رهزنان نیول ای په پولیس ډزې کړي دي پولیس هم پرې ډزې کړي دي. په دې ډزو کې پولیس وایي د رهزنانو د خپلو ډزو نه د هغې یو خپل ملګری عبدالله نومي رهزن زخمي شوی دی. بیا هغه پولیس په زخمي حالت کې نیولی دی اسپتال ته یې بوتلی دی. پولیس وایي دا رهزن دی ته د غلا او د رهزنۍ په اتو مقدماتو کې مطلوب و. د دې د نورو ملګرو چې کوم دي هغه هم پولیس تلاش شروع کړی دی. دغسې د شاپور تاڼې حدود غفار آباد دی دلته لطف الله نومي کس پولیس ته ویلي دي چې یاره د دې کور زنانه په بره چت کې وې لاندې کور ورکوله و. کله چې ماشومه راله نو دې ته پته ولګي چې لاندې ورکوله و دی. بیا دې خپل کمرې ته چې ورغلي نو بکس شامات کړی و. بکس نه اوړې ویل 10 تولې سونه او زرګونو روپۍ. بیا دې چې معلومات کړي دي نو بار ورته خلکو ویلي چې یاره زنانو کمبل او خرسول په بانه باندې ستاسو کور ته درې درننوتې وي یو بار ناسته وه او څه ټایمه ستاسو کور کې وي بیا راووتې او نو بیا وتښتېدې. بیا دې ورپسې ډېر تلاش شروع کړی د خلکو دی چې یار په رشکه کې کېناستې وتښتېدې. پولیس د نامعلوم ښځو خلاف د غلا اف ای آر درج کړی د تلاشي شروع کړی. دغسې د شاپور تاڼې په حدود ګړي بلوچ قبرستان کې رهزنانو د جلیل ولد اجمل سکن نشترآباد حال وټ په ګن پوینټ باندې موبایل هم اغشتی دی موټرسایکل هم اغشتی او 6000 روپۍ هم ترې اغشتې دي او بیا چې کوم دی دا کسان تښتېدلي دي. دې ټول واقعاتو کې پولیس چې کوم دی اف ای آرونه درج کړي دي او د غلو تلاشي شروع کړي دي. په مختلف کیسونو کې تفتیشونه شروع کړي دي. تاسو که زموږ یوټیوب چینل اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج چې کوم دی هغه زموږ فالو کړئ چې زموږ نوې ویډیوز نه تاسو خبرېږئ.